السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به پر تن وي کوم سړی چې دا کلمات ووایي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت هو رب العرش العظیم د ورځې ووایي په دغه ورځ کې چې کم غمونه په دا ورځ کې چې کم غمونه او مصیبتونه او مشقتونه او ازمایښتونه او حاجتونه د دوی ټوله به الله تعالی ورکړي یعنی غمونه به الله تعالی جللی کې مشقتونه به الله تعالی جللی کې کم حاجات تری حاجات به الله تعالی ورکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم سړی چې د ورځې په سر کې وواره دا کلمات ووایي د هغه کم مصیبتونه دي او کم کارونه دي او کمی پریشانی دي ټول به الله تعالی دغه انسان ته اسانه کړي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت هو رب العرش العظیم د دې معنی هم دا ده حسبي الله کافی دی الله ما لره هغه الله چې دغه د پاره شریک نشته عليه توکلت پر دغه الله باندې ما توکل کړی دی او هو رب العرش العظیم چې د عرش عظیم رب دی چې ډیر لوی رب دی پر دغه رب باندې ما توکل او بروسه کړی نو په دغه ورځ کې چې کم مصیبتونه او کم مشکلات راځي الله تعالی به دغه د سره پکوي او کم حاجات وي هغه حاجات شرعیه وي هغه حاجات په الله تعالی درپره کې او کم سړی په اخلاص سره د سهار د لمانځه سمابات کې دا کلمه ووایي یا د ماښام د لمانځه سمابات کې ووایي د سهار د لمانځه سمابات کې دی وویل د ورځې ټول حاجات به د الله تعالی درپره کې غمونه پریشانی او مصیبتونه به د الله تعالی اسانه کړي د ماښام د لمانځه سمابات کې و د ماښام د لمانځه سمابات کې کم غمونه مصیبتونه پریشانی پر تا باندې راځي در سهار پورې الله تعالی به اسانه کړي او کم حشری حاجتونه دی وی هغه حاجتونه به د الله تعالی درپره کې باید هر مؤمن مسلمان دغه ویډیو شیر کی در هر مؤمن مسلمانه پورې ورسیږي د کوم مؤمن مسلمان چې حاجت لري او ضرورت لري دغه دعا په ذریعه سره وغواړي د الله تعالی نه الله تعالی به هغه مشکل او هغه حاجت ورکړي